الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شريف وآي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو حاضرینو بهر اوریدونکو مسلمانانو، د رمضان المبارک د خیرونو و برکتونو نه ډکه میاشت شروع شوې ده. الحمدلله ثم الحمدلله. نن د رمضان المبارک دویمه روژه ده. الله رب العالمین دی دا اشته قبول کی او نور دی الله رب العالمین د صحیح نیولو توفیق دی الله راکی. یا خلوی د خوشحالی خبر ده چې الحمدلله
تقریبا د اکثر مسلمانانو روجا یو شوا الله رب العالمین دی همیشه د پاره په اتفاق او په اتحاد باندې مسلمانان لري دا داسې اعمال دي چې کله په دې کې مسلمانان متفقي او مسلمانان یوي نو دې ډېر ښه اثر راوځي او کافران دې مسلمانانو ته پسخېږي په دې باندې او کله چې مسلمانان بے اتفاقی داغی په وجه باندې کافران خوشحالیږي شیطان هم خوشحالیږي کافران خوشحالیږي بل عزتمندو د رمضان المبارک ډیر زیات فضائل راغلي دي په احادیثو کې او قران کریم کې الله رب العالمین دا حکم را لېږلی دی چې ایمان والو پتا سو د رمضان المبارک روزي پرست شوي دي بیا الله رب العالمین د دې رمضان المبارک د دې میاشتې فضیلت په دې باندې بیانوي چې دې میاشت چې فضیلت میلاو دي نو د قران کریم د وجنه دا آیت دی د سورته بقره آیت نمبر 145 او په دې کې الله تبارک آیت نمبر 185 او په دې کې الله تبارک وتعالى وايي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان المبارک دا هغه میاش ده چې په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی دی میاش ته عزتمندو چې فضیلت میلاو دی د قرآن کریم د وجنه ځکه الله رب العالمین د خپل کتاب لړیر لوی شان ورکړی دی او ډیر اوچت شان ورکړی دی که انسانان هغه ته غورواله میلاویږي د قرآن کریم د وجنه میلاویږي تر دې چې د میاش د رمضان المبارک چې څومره خیرونه او برکتونه دي په دې کې دا د دې وجنه چې الله رب العالمین په دې کې قرآن کریم په شان عظیم کتاب نازل کړی دی ځکه د رمضان المبارک میاش کې احادیثونه معلومیږي چې په دې کې څومره پیدې دي احادیث چې مختلف وکتل شي یو پیدا په دې کې دارا چې په دې کې رزق پراخه کیږي دویم دا دی په دې کې الله رب العالمین مال او دولت زیاتای د مسلمان پر رزق کې برکت په دې کې غورځي دریم نمبر پر رمضان المبارک کې خوراک سکاک ود کېدل دا ټول په عبادت کې شماريږي دا څومره لوی فضیلت دی تسار کې خوراک کې پېشمنی کې چربانګي کې خوراک کې دا خپل ګېړه دا ته مړې تا ته خوراک ضرورت دی تا ته سکاک ضرورت دی او ستا بدن ته پاغي باندې قوت میلاويږي خو چون کې ته چې د شپې پاتېدلې او دا خوراک کې او دا ری خپل ټیم دی او دا غینه اخوا بیا خوراک نه کې چې کله اذان ویل کېږي الله اکبر او ته نور نخرمه په دې یو نونې باندې الله تبارک وتعالى تعالی اجر درکې او ستا ثواب کیږي خوراک دې موکا او بدې مسکلي او الله تبارک وتعالى په ثواب ورکړي د دې سره سره عزتمندو پر رمضان المبارک کې انسان خوب کوي خو هغه خوب ته مراد دی چې دې پسې مون نه پریدي دې تلاوت نه پریدي خو عام دا سه پارغه ټیم کې هغه دې ود کیږي نو دغه خوب هم په عبادت کې شمارل کېږي خوراک عبادت سکا کې عبادت خوب عبادت دا دومره بهترین میاشت ده دغه شان د لګي نیکي ثواب زیات ملاويږي
یو انسان نیکی لگا کرلا ثواب ورلا اللہ رب العالمین زیات ورکی دا د جمعې دا منس من کو پرز من دے دا پرز من من یو ځل وکو الله رب العالمین پی دومره ثواب راکې لکه اویا ځله چې موږ دا منس کړی اوس اویا ځله موږ ودرېږو عزتمندو ماښامه پورې به تقریبا زه یم چې پوره نشي خو الله تبارک وتعالی په دې یو ځل په دې 2 رکعاتو باندې دومره ثواب راکې لکه موږ چې اویا ځله دا 2 رکعاته کړي بیا دا خطبه مو اورېدلې اویا ځله څومره لوی اجر دی فرض منځ مونږ وکړه فرض یو کارم وکړه د هغې ثواب الله تبارک وتعالی په څو چونده ورکوي په اویا چونده سنت دی وکړه نوافل دی وکړه د هغې ثواب الله رب العالمین تعالی د فرضو په مقدار کې درکوي دغه شان ملائک د روزهدار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي کله چې مسلمان روزه شي دا ملائک دله سوال کوي یا الله دا سړی وبخه الله ستا د رضا د خاطره الله ستا د خوشحالولو دپاره الله تا سره محبت دی مینه ده الله رب العالمین تا سره ستانه د دې سړي تمه ده ای رب العالمین ستانه یریږي یا الله ته دې انسانانو ته مغفرت نصیب کړه ملائک دعاګانې غواړي ان شاء الله تعالی دغه دعاګانې به موږ او تاسو ته یي زموږ د الله رب العالمین نه پوره امید دی ځکه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی شپږم نمبر پر رمضان المبارک کې شیطانان تړل کېږي غټ غټ شیطانان سرکش شیطانان اتړل شي اوږد حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین وای ویلال شاو سرکش شیطانان اتړه د دې لپاره چې زما د حبیب صلی الله علیه وسلم په امت باندې روزي خرابې نه کی د دې روزي خرابې نه کی وس عزتمندو هغه غټ شیطانان الله تړل دي هغه سرکش شیطانان الله رب العالمین تړل دي داسې هغه بچي او کوچې مچې پاتې دي نو هغې ته چې موږ ټینګ نه شو نو بیا به لا څه کوو چې هغه هم موږ ګمراه کي نو ډېر به کمزوري یو چې هغه واړه واړه شیطانان هغه موږ ګمراه کي او هغه موږ د مانځه نه بند کي هغه موږ د قرآن نه بند کي هغه موږ د تلاوت نه بند کي هغه موږ د مسلمان د خیرخواهۍ نه بند کي نو ډېره کمزوري خبره ده دغه واړه واړه شیطانان دا پکې لانې تړلې انسي شیطانان هم کولاو دي چې کم غټ غټ شیطانان دي او هغه الله رب العالمین تړل دي دې وجه نه په رمضان کې انسان ډېر ګناهونه نه کوي د هغې وجه دا د هغه غټ شیطانان چې کوم ډېر سرکشه دي هغه الله رب العالمین تړل دي څومره لوی احسان د الله دی ګوره یو طرف ته اجر هم زیات دی انسان د الله رحم ته سوچ وکړي چې کله اجر زیات وي پکار دا وه شیطانان غټ غټ وي نو انسان ورسره مقابله کولی نو اجر به هله زیات وي خو الله داسې نه ده کړ بلکې الله رب العالمین شیطانان هم ته وتړل او اجر یې ورله سوا که چې تا عمل کې نو ستا دپاره دومره لوی اجر دی اووم نمبر په رمضان المبارک کې د الله رحمتونه راوریږي د الله رحمتونه الله تبارک وتعالی رالیږي په مسلمانانو باندې اتم نمبر جنت کولاویږي په رمضان المبارک کې او جهنم بنديږي خدا صرف د مسلمان دپاره کافر له په رمضان کې هم جهنم کولاو دی خدا رمضان المبارک کې جهنم چې بند دی نو دا د مسلمان دپاره دی رمضان المبارک کې انسان وفات شو یقینا د جنتی دی یو مسلمان کافر چې مړ شي هغه جهنمی دی خو
خو چې مسلمان مړ شه الله تبارک وتعالی د تار سره معاف کوي دا یو لوی احسان د الله رب العالمین دی ځکه جنت کولاو دی او جهنم بند دی نهم نمبر په هر شپه کې الله تبارک وتعالی د سلو پورې ګناهګاران د جهنم نه آزادوي هغه مسلمانان چې زمونږ استادونه رخصت شوي دي د رمضان نه مخکې په دې رمضان المبارک کې هر شپه سل کسان چې الله وغواړي څوک راخلاصي نو سلو پورې تقریبا الله تبارک وتعالی د جهنم نه دیو راخلاصي او نجات ورته ملاويږي او دا د سیدا اکثر په دې جیلونو کې دا قانون دی جیلونو کې چې په دې جیلونو کې دا کم چې دا عوامو جیلونه دي دا عوامو جیلونه دي سیول نو په دې جیلونو کې چې کله داسې موقع راځي د 14 اگست یا موقع راځي د 23 مارچ یا بل داسې موقع هغه راځي نو پای کې جیل کمیږي او د غټو غټو هغه جیلیانو نه هغه قید باغی باندې اسانيږي نو دغه شان الله رب العالمین داغه جیل جهنم ډیر لوی جیل دی الله تبارک وتعالى هر شپه سلو پورې ګناهګاران هغه د جهنم نه آزادای دغه شان لسم نمبر د رمضان المبارک په هر جمعه باندې د رمضان المبارک په هر جمعه باندې د باقی ورځو په مقدار باندې الله د جهنم نه جهنميان آزادای مسلمانان لکه په هر شپه باندې سل شو نو بیا چې یو جمعه او بل جمعه کې څومره د ټولو شپو غراغوند کې نو بیا په دې یو جمعه باندې الله رب العالمین داغه په مقدار باندې هم آزادای دا د الله رحم دی 12 نمبر د رمضان المبارک په اخر شپه باندې الله رب العالمین د ټول میاشتې په مقدار چې څومره جهنميان آزاد شوي دي داغه په مقدار باندې الله رب العالمین په دې اخر شپه باندې دا جهنميان مسلمانان د جهنم نه آزادای یولسم نمبر بیا ادولسم هر ورځ د جنت کې چې کومه حوري دي هغه مسلمان د پاره ځان خېستا کوي یو زنانه د هغه خاون مسافرین راځي دغه زنانه غي ته حسن کوي ځان خېستا کوي چردار روان دي د قشان پروژه کې پر رمضان المبارک کې هر ورځ حوري چې چاره پر الله رب العالمین مقرر کړل دار مسلمان د پاره آلته تیاری کیږي د جسم را عملونه کوي آلته غیمرا دل مزیو خوندونه پیدا کی نو هغه حوري دی مسلمان د پاره هر ورځ ځان خېسته کوي وای کې د شنن برازي سبا برازي نن برازي سبا برازي نو چې کله یو مسلمان اورغه آلته غلط جهنم د جنت هغه حورا هغه ولا ځان خېسته کړي 14 نمبر دروجدار دعاګانې ډېرې ښې قبليږي چې کله یو مسلمان روزنی ول د عادت دعا الله نه رد کوي دعای الله تبارک وتعالى خامخه قبلي 14 نمبر دروجدار ظاهری بدن او باطینی بدن په دې سره پاکي ظاهری بدن هم الله رب العالمین پاکي زکه طبيبان دوی ډاکټران چې خوراک کم کړل شي نو باغی سره بدن ته پیدې ملاويږي نو په دې رمضان المبارک کې ظاهری بدن تم پیدې او باطینی بدن هم د انسان هغه پاکيږي په دې سره 15 نمبر دروجدار نه الله رب العالمین خوشاليږي دا ټول پیدې د احادیثو نه ثابت دي او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي خو اخره دا ډېر خوندناک ده چې د روزدار نه الله رب العالمین خوشاليږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه د روزدار د پاره دو خوشالۍ دي چې کم مسلمان روزي نسی د رمضان المبارک د لپاره دو خوشالۍ دي
للصائم فرحتان د روزدار د پاره دو خوشالۍ دي فرحتن عند ربه فرحتن عند فطره یو هغه ټیم کې خوشحالي ده چې کله د روزه ماتي ماشاءالله بیګام لیدلی څومره خوشحالي اسې د انسان د ځله خوشاله ټول ورځ خوراک نه کړي ا خوراک ول مزم ور کوي ځکه چې انسان موړي کنه د خوراک کې نو هغه رمضان دل نه ور کوي خو چې کله دی وګې شوی دی د تګې شوی دی او د بیا خوراک پروت دی نو ماشاءالله هغه دی ته بیا ډیر خوشاله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو خوشالي ولدار چې کله دیرو جماعت کوي وفرحه عند لقاء ربه دویم نمبر دی مسلمان ته خوشحالي به علم ملاویږي چې کله د الله سره ملاقات وشي د الله سره ملاقات وشي نو هغه ټیم کې به د لپاره خوشحالي ځکه الله رب العالمین به راضي الله تبارک وتعالى به داغه نه خوشاله خو عزتمندو د رمضان المبارک میاش دا په صحیح طریقې سره دا روزي نیول پکار دی ال به دا پیدا ملاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه انسان چې صرف خوراک بند کړي دي صرف سکا کې بند کړي دي نو هغه او نور د هر څه دی ګناهونه کوي نو دې اسی ځان وګه کړي دي اسی ځان تګه کړي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي فلیس لله حاجه فی ان يدع طعامه وشرابه دا الله رب العالمین دې روزه ته ضرورت نشته دې روزه ته ضرورت نشته چې د خوراک په ځان بند کړي دي اسکا کې بند کړي دي دروغ نه پریدي جنگ جګړې نه پریدي غیبت نه پریدي رشوت خور رشوت نه پریدي غلاګر غلا نه پریدي ډاکی کون کې ډاکه نه پریدي کنزلمار کنزلی نه پریدي بد اخلاق هغه بد اخلاقی نه پریدي نو د خوراک او اسکاک بندیدو ته اړو د الله سره ضرورت نشته الله سره حاجت نشته اصل کې عزتمندو د رمضان المبارک مقصد دا دی چې انسان تربیت وکي انسان ټریننګ شي انسان الله تبارک وتعالى راضي کی او د آینده لپاره د یو لسمیاشتي د بیا په صحیح طریقې سره الله تبارک وتعالى راضي کی الله تبارک وتعالى راضي کی نو روزه د دینوم نه دی چې انسان راپاسې د شپې سره خپل خلای کنګال کړه او دارنګ دغه انسان خوراک وکړه بیرته سملاستو او دارنګ نه مونږ وکړه او بیا چې کوم نه دی الله دغه انسان د روزه کې اړو څه پیدا نشته او ټول ورځ دی ودره ټول ورځ پروت دی د روزه ته الله تبارک وتعالى څخه حاجت نشته د خوازي ځان وګه ک اسی ځان تګه او یاد وساته عزتمندو که پر رمضان المبارک کې انسان اونه بخلشه دته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری دي دته د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام خیری دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری د الله خیری دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چاته خیری وکړي الله هغه نه معاف کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبوب دی یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته خیږي هغه وخت کې د دریم پارت کې د خطبه د پاره خطو وسون کې منګه ګوره د منبر د درې خانی دی او درې پارت کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بر باندې بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چراغ دی منځ لراغه بیا عمر رضی الله تعالی عنہ خطه پارت کې ته بالکل اخیری ته کوشو بیا چې کله عثمان دویم نمبر بیا دریم نمبر باندې چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی هغه بیرته د منځ پټ کې لورغی د دې وجنه چې خط خلق به څومره خطه کیږي او بیا به خلق منبر به فریدي ځکه چې یو خلیفہ راځي هغه خطه کیږي بل راځي خطه کیږي نو بیا به منبر به ختم شي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه دا وکړه چې هغه د منبر په دې منځ پټ کې باندې هغه بیا خطبه ورکوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر په دې پټ کو باندې خيږي اولنی پټ کې ته چې کله ورخاتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل امین دویم پټ کې ته چې ورخاتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی امین دریم پټ کې ته ورخاتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی امین کعب ابن عجرہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم د حدیث نقل شوی دی وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ شو د خطبه نه
او منځ موږ وکړه. صحابه کرامو به ځان پویه کاو په هغه ټیم کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو عمل کو، هغه ټیم کې به تپوس نه کو ځکه دا ښه کار نه دی. چې کله د عمل نه فارغ شي وروسته ځان پویه کولو لپاره تپوسونه کولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پیغمبره نن موږ داسې یو عمل ولید چې دا تا مخکې نه و کړی. د الله پیغمبره دا څه عمل دی وکړه؟ دا پکې څه نه وی؟ تا باندې څه وحی نازل شوه چې داسې کار کوئ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نه، زه چې اولنی پاټ کې ته وختم نو ما جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وی بعود من ذکرت عنده فلم يصلي علي. اولنی دا خیری وکړي، مشمول خبره مکو. بعود من ادرک رمضان، بعود من ذکرت عنده فلم يصلي عليه. و هغه انسان د هلاک شو. په روایت کې راځي راغیمه ان کو رجلین، دا هغه سړی دا پوز لري په خاورو کې ککړه شي، مطلب دا چې ذلیل دي شي. هغه انسان دی ذلیل شي، هغه انسان دی تباه شي، هغه انسان دی برباد شي، هغه انسان دی هلاک شي. دا کومه خبره چې کې دا ټوله په دې بعوده او پراغیمه کې دا دوانه د عربی دا الفاظ دي چې دې کې دا راځي دا انسان دی هلاک شي چې زما نوم داغه په مخ کې واغستل شي او دې په هغه باندې درود ونوي. عزتمند د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم کله واغستل شي نو لاول خدا پکار دار چې دا ټول درود اللهم صل علی محمد و علی ال محمد اخره پوری کنه کم از کم صلی الله علیه وسلم دا ویل لازمی دی پکار دار چې هر مسلمان دا وایي چې زمان نوم واغستل شي او دې په ما درود ونوي نو دا انسان دی هلاک شي. دا پیغمبر زمونږه دا د الله ډیر خوفو حبیب د الله. نو چې څوک کم یو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی آمین. دویمت خیره وی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وکړه. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وی بعودا هغه انسان دی هلاک شي راغیمه ان کو رجلین، دا انسان پوزر په خاورو کې ککړه شي، ذلیل دي شي، تباه دي شي. من ادرک ابواه چې چا خپل مور او پلار چې کوم نه په داسې حالت کې بیا مونږ الکبره چې هغه بوډاوالی حالت کې بوډاګانو نو چون کې چې بوډای دا بوډا دی داغي په معمولی خبره باندې هغه خفګانم راځي، معمولی خبره باندې داغي خوشحالیم راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مور او پلار په داسې حالت کې ولید او دغه انسان دې بیام په الله باندې ځان ونه بخي، ډیر دیو خدمت ونه کی نو دغه انسان د هلاک شي، دغه انسان د تباه شي، دغه انسان د برباد شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې هم ویل آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی آمین. دی باره کې یو واقعه ته ذکر کوم ان شاء الله تعالی. ډیر احادیث دي او دارنګه د قران کریم ګڼ آیاتونه دي. درس قران کې بار بار ویل کیږي. خود مور او پلار باره کې یو واقعه واوري. یو مالک ابن دینار رحمه الله هغه فرمایي وایي زه یوزل حج لتلوما دا دې لپاره چې مور او پلار کرچا ژوندي عزتمند دغه قدر وکړي، هغه در نه خپن شي یا خوشاله کوي دغه خوشحالي کې الله رب العالمین خپل خوشحالي خودله. دا الله رضا په دیو پر رضا کې ده. دا مور او پلار هم د بچو خیال ساتي، خو بچي هغه هم د مور او پلار خیال ساتي. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي و اذا حج لتلهما پدې کې یو کسو پدې کې وایزا پدې سوچ او فکر کې شوم چې دا دومره ډېر خلک د کړه نه کړه انسان سوچونه کوي کنه. وای ما وای چې دا دومره ډېر خلکو حج وکاو د بیت الله شریف نه تاویږي، څوک جړاګانې کوي، دعاګانې کوي، څوک نفلونه کوي، څوک څه. خو ما ویل چې را د دې ټولو با حج به قبول شوی کنه. یاره پته نه لګي پدې کې به هم ځینې خلک چې حج به نه قبليږي، وای دا سوچ را لراغي. او بیا مې ویل چې یاره زما د حج به قبول شوی کنه، ځکه مسلمان به یریږي په خپل عمل به مغرور کیږي نه. وای زه په دې سوچ او فکر کې ود شوم چې کله ود شوم ما خوب ولیدو او پای کې ما ته ویل شو مالک ابن دینارا ټول
حاجیان بخلی شوي دي صرف یو کس د هغه حج نه دی قبول شوی د نورو ټولو حج قبول شوی دی او د یو کس حج نه دی قبول شوی یو کس حج نه دی قبول شوی وی زه چې سار رایق شوم ډېر مې وجړل چې کیدای شي دا یو کس زیمه چې زما حج نه قبول شوی وی ډېرې جړاګانې مې کولې فریادونه مې کول طوافونه مې په ورځ باندې ښه ډېر وکړه او دغه شانته کې دعاګانې مې بیت الله شریف سره وغوښتې او بیا چې زه بیا وده شوم بلې شپې له ما ته صرف دومره ویلی شو چې دغه کس تنی دا حج چې نه دی قبول شوی نو دا تنی بلکې دا بل انسان دی وای بیا ما سباله د الله نه سوالونه شروع کړل ټوله ورځ مې دعاګانې وکړې یا الله ما ته دا کس وښیه چې زه دې معلوم کړم د دې ګناه څه ده چې دا دومره بد نصیبه دی چې د ده دا حج نه دی قبول شوی الله ما ته وښیه وی بله شپه باندې ما بیا کله کله داسې کېږي دا خوبونو کې وای ما په درېیمه شپه باندې بیا خوب ولیدو ما ته ویلی شو چې لاړ شه او دا د نوم دی محمد ابن هارون البلخي د بلخ اوسېدونکی دی افغانستان کې دی او ځای نوم دی بلخ د بلخ اوسېدونکی دی او هغلته د هغه ځای کس چې راغلی دی نو د هغه حج نه قبول شوی وی زه په دې قافلو کې هغه ټایم کې قافلې بدلې د یو ځای نه او بل ځای نه قافلو دپاره لاړم چېرې په دې کې وګورم د بلخ قافلې ته مې ځان ورساو هلته ما تپوس وکړه چې محمد ابن هارون کم یو دی وی هغې ما ته وی چې هغه ډېر لوی بزرګ دی او هغه به چېرته ناست بیت الله شریف سره به جاړي دعاګانې به غواړي او اوس چې کوم دی هغه ته دلته نشي موندی هغه ډېر لوی بزرګ دی او ډېر لوی الله والا انسان دی وای ما سوچ کاوه چې یو طرف ته زه خوب وینم چې د هغه حج نه دی قبول شوی او بل طرف ته دا خلق څه وایي چې دا انسان څومره لوی بزرګ دی او لوی دیندار انسان دی وای اخر ما هغه ته ځان ورساو هغه په یو ځای کې د شپه ده عبادت کوي جاړي مونځ کوي په مانځه باندې ولاړ دی تلاوت کوي په هغې کې جاړي دا نیکانو طریقه وه تلاوت به یې کوو د هغې په معنه پوهېده جړا به ورله ورتلله جړل به وای په دې کې چې کله د مانځه نه فارغ شو نو زه یې خواله ورنږدې شوم وی ته د مخکې نه ویل چې تا به زما باره کې کیدای شي خوب لیدلی وي ما چې دا څنګه تا ته ولې څه پته ولګېده وی هغه وی چې زما ډېر وخت نه خلک ما دغه شان خوب کیني وی ما ورته وی چې څه وجه ده چې ستا حج نه دی قبول شوی د ټولو خلکو حج قبول شوی دی ته ولې دومره کمبخته انسان یې چې ستا حج نه دی قبول شوی وی هغه ما ته وی چې زما دا 40 حج دی 40 حجونه ما وکړه او په هر کال باندې د 40 ځله خامخا یو مسلمان زما باره کې خوب ویني چې د حج نه دی قبول شوی ما ته ډېر بدقسمته انسان یې 40 حجونه یو انسان وکړي او بیا هم حج نه قبول دا څه وجه ده وی هغه ما ته وی چې وجه دا وه زه یو چرسي ومه چرس به مې څکل دارنګې پوډر دغه شان د دې سره سره شراب چې څه نشي وي هغه ما کولی یو ځل زه کور ته رالمه روژه وه او په دې روژه کې چې کوم دی نو ما دا شراب څکلي وو چې رالم زه نشه ومه نو په دې داسې یو طرف ته او بل طرف ته تلم ځکه نشه یي سړی داسې وی په دې کې مور مې راته وی چې تا بیا دا شراب څکلي نشه دې بیا کړل او ډېر بد ردې راته ویل وی تنور یې لګولی دی ماښام د روژه ماتې دپاره روټۍ پخوي تنور لګېدلی دی او دا روټۍ پخوي او ما ته دا بد رد ویل زه ورغلم دا مور مې د خپو د لاسونه نه ونیودله او په تنور کې مې ور واچوله او د هغې د وجې نه هغه سټکورې شوه وسوځېده وی دغه وجه ده 40 حج مې دی چې د هغې د وجې نه الله تبارک وتعالی زما حج نه قبلوي وای بیا یې په ژړا باندې شروع کړله کوکې والې او ډېره ژړاګانې یې کولې زما عزتمندو د مور او پلار ته الله تبارک وتعالی وایي اوف قدر ورته هم وایي الله وایي ګورې ښه الله تبارک وتعالی په صورت بنی اسرائیل کې الله رب العالمین وایي 15 سپاره ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما مور او پلار ته اوف قدر مه وایي اوف چې هغه پې خفه کېږي داسې معمولي کلمه هغه هم ورته مه وایي د مور او پلار قدر که چا وکړه جنت به ورته میلاو شي که نه نور انسان ډېر دینداره دی او د مور او پلار خیال نه ساتي دغه انسان د ده د دینداري اړو څه په کار باندې نه راځي دا بې ځایه ده بهر صورت زمونږ خبره نن په دې رمضان باره کې و نو اخره کې
چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل پټ کې تخطوي بیا می چې امین وای نو دی وجنا چې ما ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې دریم پټ کې راغی ما ته وی بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له هغه انسان دی هلاک شي هغه انسان دی تباه شي هغه انسان دی برباد شي من ادرک رمضان چې په چا باندې د رمضان میاش رااله او دا رمضان المبارک دا میاش تیر شو او فلم یغفر له د انسان ته بخنه ونه شو ځکه الله شیطانانم تړل دي الله رب العالمین یو پرس په او یو باندې بدلی نوافل او سنتونه الله په فرض باندې بدلی الله پکې خپل رحمت پراخه کړي دی او بیان د انسان دومره کم بخت دی دومره بدبخت دی چې دی بیام اون بخلی شي نو نبی علیہ السلام وی جبرئیل علیہ السلام وی چې دا انسان دی تباه شي وی ما پی ویل آمین دا درې ونه د خیری دي کنه چې دا قبول شوی دي څنګه یو طرف ته د ملائکو سردار دی جبرئیل علیہ السلام هغه خیری کوي بل طرف ته انسانانو سردار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه په آمین وای نو چا کې چې دا خوینه راغله دغه انسان عزتمند او دغه د پاره د خیری قبول شوی دي وقت حکم دی غچون کې دا د رمضان المبارک متعلق دا یو مسلم دا واوري اکثر خلک ځینی د ریزینو خبرو ته پوښت کې نور به ان شاء الله تعالی بقایا جمعه باندې سنت وایو او څوک د پوښت کې د کوم مسلې ځان پوهه کوي ځکه رمضان المبارک میاش خراب نشي دا غیر روزي په چا خراب نشي خو یو د نیت مسله نو نیت بالکل خدا فرض دی پارس کې مانځه کې نیت فرض دی دغه شان دا اوداسه د پاره نیت دی د تیمم د پاره نیت دی دغه شان د رمضان المبارک د پاره هم نیت شته خو عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې داسې مو لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل چې چا د روزي نیت ونه کړ دغه انسان روزه هغه نه کیږي خو نیت وس د کم نیت مراد دی نو یاد وساتئ نیت چې کم دی نو دا د زړه اراده ته ویل کیږي قصد القلب فعل القلب د زړه کار ته ویل کیږي نیت یو انسان د بیگانه د اراده وکړه لسار و پېشمنه کومه روزه بنسم دا نیت دی یو انسان د پېشمنی کې پاسې دو د کم خوراک کی د نیت دی د کم وبس کی د نیت دی دغه انسان په الله اکبر سره د روزه بند کړله او وای چې نور خوراک نکوم د نیت دی دغه الفاظ لازم ګڼل بیا دا کوي انسان لازم ګڼي نو د باقاعده ګناګاریږي علماء دي ته بدعت ویلي دي چې انسان د نویتو مته خصي ادم نه نویتو ان اسوم غدن که څنګه دی خدا الفاظ نه په حدیثو کې راغلي دي او نه چې کوم نه دا د شریعت نه الله ویلي دي نه پیغمبر ویلي دي نو یو انسان چې صرف دومره وای چې زه روزه نه سما پزله کې د اراده د اراده د قدا چې د انسان د پېشمنه وکړه د قنیت دی نو دی داخلي ولا نیت د لازمي نه دی ضروري نه دی ها که انسان لازم نه غني او اسی وای نو ودی وای خو چون کې لازمي به نه غني چې بالکل دا چې معنی ویل هو روزه مې ونه شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویلې صحابه نه ویلې نو ردی وجنا نیت دقه دی چې انسان دا پزله کې داراوالي او علما ذکر کوي کل من علم ان هذا من رمضان وهو يريد الصوم فقد نوى چې کوم یو انسان هغه وای چې زه د رمضان المبارک روزي نه سما بس د قنیت دی دغه شان وليس معناه يقول نويت ان اصوم كذا وكذا من رمضان ولكن النيه القصد فقيامك للسحور نيه وامساكك عن الطعام والشراب نيه یو انسان چې کوم د هغه د شپې پاسې دو د پېشمنه وکي دغه شان یو انسان هغه خوراک او څښاک نه کوي نو دې لپاره دغه نیت شو نو د نیت خبره مې یاد کړه دا یوازې په روزه کې نه مانځه کې تر رواني او داس دی وک د کور نه رواني د قرار رواني د ستاره لپاره نیت دی دغه شان د کی جنازه د ځینې خلک جنازې د دی وجنه پریده موږ نیت ناراضي نو جنازې له چې تراغلی ال ته سب کې ودرې دي دغه نیت دستا تیمم دا شانتا اراده وکړه د زړه ارادي ته ویل کېږي نیت دا د زړه کار دی د خلیص سره دی هیڅ تعلق هغه نشته یو مسله دا شوله دویمه مسله یاره بعضې خلک وایي یاره په ډریپ یا انجکشن باندې په دې باندې روزي نو هر قسمه انجکشن چې او ډریپ یې په هغې باندې روزې نه ماتېږي یو باندې هم نه ماتېږي
کاغه ته یو انسان طاقت دپاره لګوي، یو انسان د بیمارۍ دپاره لګوي، هر قسمه ډریپ، هر قسمه انجکشن په هغې باندې روژې نه ماتېږي. دغه شان یو انسان الټۍ وکړلې په روژه کې، دا لږې لږې بیا مسلې، الټۍ چا وکړلې په روژه کې نو د دې روژه ماتېږي که نه؟ نو ګوره په دې کې تفصیل دا دی چې انسان الټۍ وکړې خو په ډکه خوله، په ډکه خوله باندې الټۍ وکړلې او بیا د الټۍ بیرته تېر هم شوې پکې څه، نو هله به روژه ماتوي. که اوس یو انسان په ډکه خوله باندې الټۍ کړي دي خو بیرته تېرې شوي نه دي، دا هر انسان په ځان په خپله پوهېږي چې کله په ډکه خوله باندې هم شوي دي خو لیکن انسان بیرته تېرې کړي نه دي، نو بیا روژه نه ده ماته. خو چې کله دا بیرته تېرې شوې نو هله به دا روژه هله ماتېږي. دا د الټو والا خبره شوه لنډه. بل یو انسان داسې دی چې هغه بیمار دی، خصوصا د شوګر مریض والا، نو ګوره مسله دا ده شریعت څوک دې ته نه پرېږدي چې یو انسان ځان هلاک کړي او ځان تباه کړي. یو انسان ته 100% پته وي چې زه د دې د وجې نه بلکل چې کوم دی نو بېهوشه کېږم، بلکل خرابېږم او یا بلکل بس زه مرمه، دا انسان لکه هغه ته ډېر زیات تکلیف د هغې د وجې نه د مرض دی او د هغې د ډاکټران ورته وایي چې ته منه سه، نو دغه انسان دله پکار دی چې دی روژه نه نسي، او بلکې صرف جایز نه بلکې دله لازم دی چې وایي نه نسي. چې کله د انسان د هلاکت خطرې نو په دغه ټیم کې به انسان بیا عمل نه کوي. دغه شان روژه په کم عمر کې بالغېږي؟ ځینې ماشومانې عام تپوسونه کوي، نو دې وجې نه روژه هغې دپاره بلوغت شرط دی. مانځه په شانته کې دا نه ده، مانځه کې حکم دا دی 7 کالو ته ورسېږي نو د مانځه حکم ورته وکوئ، 10 کالو ته ورسېږي مونځ نه کوي وهئ. خو د روژې باره کې دا نه ده، روژې باره کې بلوغت شرط دی چې د انسان بالغ شي. هغه تقریبا 14 14 15 دې کالو کې آخرني 15 کال د هغې نه دی چې کوم دی نو بالغ کېږي. دغه شان د بل چې کوم دی نو یو انسان په هیره باندې چې کوم دی روژه هغه وخوړله، لکه اکثر په دې اولنو روژو کې داسې کېږي د انسان نه یېري او د خوراک وکړه څښاک وکړه نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. ها که یو انسان روژه په هیره باندې نه وه بلکې ښه چې کوم دی نو دی په ځان پوهېږي چې زما روژه ده، خو خولې ته یاسې اوبه اچولې، خوله یې کنګالوله او په دې کې اوبه یې لاړې په مرۍ کې، نو د ده بیا روژه ماته ده، دی بیا چې کوم دی روژې قضا راګرځوي. قصدن عمدن که چا روژه نه ونیولې د سهار نه قصدن عمدن ونه نیوله، د سره پېشمني د پانسېدو سهار نه ونه نیوه، په ده باندې صرف قضا ده، صرف د هغه روژې قضا به راوګرځوي. خو که چېرته چا ونیودله او بیا یې قصدن عمدن ماته کړې ده، یا یې مخکې زمانو کې ماته کړله یا اوس، خو چې کله دغه انسان روژه ونیودله د سهار نه پېشمنۍ کړی دی او بیا وروسته یې د ورځې ماته کړه، نو دې باندې صرف قضا باندې کار نه کېږي بلکې بیا قضا هم او دې سره کفاره هم ده. کفاره د یوې روژې په مقابله کې 2 میاشتې روژې دي، 60 روژې، 80 روژې چې کوم دی نو په ده باندې لازمي دي. ها یو انسان داسې دی چې هغه دایمي مریض دی یا بالکل سپینګری دی، کټ باندې پروت انسان دی، هغه دپاره بیا دا ګنجایش شته دی چې د دې په مقابله کې 80 مسکینان روټۍ ورکړي، خو دا د ځوان دپاره دغه شان د روغ انسان دپاره د نشته دی او دا 80 روژې مسلسل به نسي. دغه شان یو انسان چې کوم دی نو هغه داسې وکړه چې دا روژې چې کوم دی نو قصدن عمدن هغه یې ماته کړله او دی روغ رمټ دی، نو دغه انسان به څه کوي؟ دی به 80 روژې چې کوم دی نو مسلسل، لکه په منځ کې دی یوه ورځ هم پکې چوټي نشي کولی بلکې مسلسل، او داسې مسلې راغلي دي دا دې ځایونو کې اکثر خلک داسې تپوسونه دې وجې نه دی به 80 روژې چې کوم دی نو دی به نسي مسلسل پرله پسې. د سرسایه متعلق ځینې خلک اوس درې روژه لا شروع شوي نه او د سرسایه متعلق تپوس کوي، نو عزتمندو دا واورئ ټول مسلمانان چې سرسایه د دې خپل وخت دی. ګورئ ځینې خلک روژه شروع شوي نه او دی سرسایه راغیستي یاره د ځان ته خلاصو، دا غلط کار دی. د هر عمل دپاره خپل ټیم دی. دا د رمضان روژې موږ مخکې نه شوې نه وې، د غټ اختر قرباني موږ اوس کولی شو چې په دې روژه کې به وکړو، نه شو کولی که نه. دغه شان د سرسایه دپاره خپل ټیم دی. لاول خو د دې بالکل د اختر ورځ هغه سحر کې خو بیا صحابو نه ثابت دي چې یوه ورځ یا 2 ورځې مخکې به یې ته ورکوه. ځینې خلک په دې کې دا عقل جنګوي و یاره مړه په هغه ټایم باندې بیا غریب به ځان له څه وکړي او اوس خو جون کې چې کوم دی نو اوس نه به ځان له جامې واخلي ځان له به داسې وکړي. دا عقل مه جنګوه. بیا خو به موږ داسې ووایو چې یاره
د غټ اختر قرباني او پروژه کې وکړو ځکه غوښې به اوس خلک به پې روژې ماتې کړي او ډېر غریبانان داسې دي غټ اختر کې خو ډېرې غوښې اوس به چې کوم نه نو پکې غوښې ډېرې وشي. په دې ښه نیتونو باندې عمل تر مخکې کولی نه شي. د هر عمل دپاره خپل ټیم مقرر دی. نو د دې وجې نه سرسایه مخکې مه ورکوئ. هغه ټیم کې بیا حساب لګو او اوس یې پته هم نه لګي چې څومره ده، ځکه هغه ټیم کې بیا موږ د 2 کیلو د غنمو د هغې حساب به لګو نو چې په هغه ټیم کې څومره روپۍ راتلې د اختر نه 2 یا 3 ورځې مخکې، نو بیا به د هغې چې کوم ده نو سرسایي هغه ټیم کې. نو د سرسایي متعلق دا خبره شوه. د نور هم داسې مسایل شته. الله تبارک وتعالی دې په دې شتو باندې د عمل